نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر صدق الله العظيم سورة صاد درویشتم پارا ابتدائی آیتون دی سورت تا سور سواد وی زکچی دا سورت پا شروع کی پا حروف مقطعات کی سواد راغل دا سورت مکی سورت تی دا نبی علیہ السلام دا ہجرتنا اڑان دی نازل شوی دی اعتبار د ترتیبی قرآنی سرا اتدیرشتم دی نازلی دو پلحاظ سرا هم اتدیرشتم دی دی صورت کی پنزر کوعات اتیا آیتن دی دی صورت د مکی صورت سرا ربط او مناسبت دادی چی د مکی صورت پا آخرہ کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ بیان شو دی صورت پر شروع کی دا نبی علیہ السلام فریضہ بیانی کی یا دا مکی صورت پر شروع کی دعوات توحید بیان شوی و او دا دی صورت پر شروع کی پا دعوات توحید باندی دا کافرانو حیرانتیا ذکر کی گی یا دا مخی صورت پا آخرہ کی دا اللہ جل شانہ تسبیح بیان شو او دا دی صورت پا آخرہ کی دا اللہ جل شانہ قسم با ذکر کی گی شان نزول دا دی صورت دا ابتدائی آیتن داسل دا نبی علیہ السلام ترو ابو طالب چکل بیمار شو نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو طالب سرخوا کے ناس ہو کافران یو جماعت راغی ابو طالب تے دا نبی علیہ السلام بارک شکایت کو چستادا اورارو زمانگ بوتانو پس خبری کی زمانگ دا بوتانو بدوئی ابو طالب دا نبی علیہ السلام نتپوسو کو نبی علیہ السلام او فرمائل چھ دی تزوی و کلمہ خیم چھ دا کلمہ دوی اویلا نطول عرب خلق با دا دوی تابدار شی او عجم خلق با دوی تٹک سنا او جزیه ورکی او د دوی بادشاہی او مشربہ امنی ابو طالب دوی خصرف یو کلمہ نبی علیہ السلام او فرمائل آو صرف یو کلمہ ابو جہلم پدی مقبان دناستا غم صرف یو کلمہ یوانا چی لسخو با اوائیو وچی دم رغٹ اختیار منگتا ملاوی اگا کلمہ صدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل دیدی اوی چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دیب دا عرب و دا عجم و بادشاہی حاصل کی پدی مقبان دی چکم مشرکان کافران ناستو اغید مجلس نپاس دلوی دا سڑی خپل مشرق واری او ناشنا خبر دا کی چی دا دمر دیر کارون صرف یو خودے کولیش او بل چی دا سڑی وی ز پیغمبرم نو دی خو زمنگ پشان سڑی دی سجدا خو ندی او دا دی چی کم معجزیخ کارکی دا ناشنا کارون کی نعوذ باللہ دا جادو دی او دی چی کم دعوا کی چی ز پیغمبرم نعوذ باللہ دا دروغ ہوئی او چې کله دا مشران کافران روان شل کشران او توید دي سړي خبر او نه مني او د پس مزید خپل خدایانو عبادت جاری وساتي پاغه باندې کلک پاتې شي او د دې سړي مقصد مشریدا هغه مقصد در نه حاصل نه کی
او چې دې دا کومه خبره کوي نو موږ د دنه مشران یو، موږ وړاندیني خلک یو د اوسنۍ دي، ځکه نبي علیه السلام د دې کشرانو نه عمر کې کم د کافرانو دا خو اوسنۍ سړی دی، موږ پخواني یو، دا خبرې موږ پخوان نه دي اورېدلې. که چېرې دا خبر رښتیا وي او ټیک وي نو مخکې به هم چا کړي، خو چا نه دي کړي. او بل چې دی وي ما ته قرآن نازلېږي نو زمونږ په ټولو خلکو کې د باندې نازلېږي، بل څوک نشته چې دته نازل شي. الله پاک فرمایي دی زما د قرآن کریم نه انکار کوي، ستا د نبوت نه انکار نه کوي، زما د وحی نه انکار کوي، او دی لا تر اوسه عذاب نه دي سکلی، ځکه داسې خبرې کوي. دی چې دا خبرې کوي چې نبوت یوازې دته ملاویږي، ولې د الله د رحمت خزانې دی سره دي چې چاله ورکوي چاله نه ورکوي. دا نبوت خو د الله رحمت دی، چاله ورکول غواړي الله یې ورکوي. دا خزانه خو دې سر نشته چې نبوت چاله ورکوي او چاله نه ورکوي. او د ځمکې اسمانونو بادشاہ خو یو الله دی چې الله نبوت ورکوي، نو ولې دا خزانې دوی سره دي، د ځمکې د اسمانونو بادشاهي دوی سره ده چې دوی یې ورکولی شي. او که خامخا دوی غواړي نو خیر دا خپل نعمتونه او رحمتونه دې ځان له د اسمان نه راکوز کړي کړه، دا د دوی ته چیلنج دی او دوی د عجز د پاره د اعلان دی چې دوی د وخیږي ځان له خپل رحمتونه را حاصل کړي نو ختم نشي. او چې الله کوم رحمت نازلی هغې هم انکار کوي، خزانې ورسره سشتم نه، او د الله د رحمت خزانې نه که په پیغمبر علیه السلام نبوت راغی نو هغه بیا نه مني. الله پاک فرمایي دام یو لشکر دی، څنګه چې پخواني قومونه او لشکرې وي چې هغې هلاک شوي وو عذابونو سره، دقه شان به دوی هم هلاک شي. د دوی نه وړاندې قوم د نوح علیه السلام او عادیانو، د فرعون جماعت او فرعون ډېر د زورور طاقت والا سړی و، میخونه به په خلکو وهل. سمودیانو د لوط علیه السلام قوم او شعیب علیه السلام قوم، دومره مضبوط د عذاب نه زمونږ نه خلاص نه شول، نو د دې هلاک کول خو موږ ته څه ګران کار نه دی. هغې هم د پیغمبران نه انکار کړو، هغې باندې هم عذاب راغی، دوی هم انکار کوي نو عذاب په دې باندې هم راشي. نو په دې آیاتونو کې الله جل شانه دغه فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم صاد. الله پیږي پمانا د دې حروف باندې، والقرآن ذی ذکر قسم دی په دې قرآن کریم چې دا د نصیحت کتاب دی. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکې کافران چې دی په تکبر او په غرور کې دي او په مقابله او مخالفت کې دي. ته په حق باندې پیغمبري قرآن د نصیحت کتاب دی، خو چې دی یې نه مني دا تا سره مقابله کې دي، ځکه یې نه مني، دا په تکبر کې. کم اهلکنا من قبلهم من قرن، څومره ډېر موږ هلاک کړي د دوی نه وړاندې امتونه او قومونه. فنادو پس هغوی بیا چغې شروع کړې په وخت د هلاکېدو کې، ولا حین مناس، او نو وخت د خلاصي او د نجات. کله چې بیا عذاب راغی بیا چغې شروع کړي، خو د عذاب په وخت کې خو چغې بیا کار نه کوي، دقه شان به دین بیا چغې وایي خو بیا به نجات نه میلاوي. وعجبوا او دې کافرانو تعجب ان پدې خبره باندې جاءهم منذر منهم، چراغ یو يرونکي د الله پاک د طرف نه د دوی د جنسنا. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، او وی کافران دا پیغمبر علیہ السلام دې معجزو ښکارا کولو کې نعوذ بالله جادوګر دي، او په دعوا د نبوت کې نعوذ بالله دروغجن دي. اجعل الآلهة إلها واحدا، آیا دا پیغمبر ګرځوي ډېر خدایان یو خدای؟ کافران ځان له هر څه د خپل خدای ساتي، وایي دا خو ناشنا کار، دا ټول کارونه به یو خدای کوي. نبی علیہ السلام یادو چې دا دې ډېر خدایان نه یو جوړ. ان هذا لشيء عجاب، یقینا دا یو څیز عجیبه دی، ناشنا دی. وانطلق الملأ منهم، او روان شو سرداران کافران د مجلس د ابو طالب نه، ان امشو، او دې ملګرو ته حکم وکړو امشو چې تاسو زئی واصبروا علی آلهتکم،
او تا ثابت قدم پاتې شي په عبادت د خپل خدایانو. ان هذا لشيء يراد، یقینا دا دعوت د توحید دا یو څیز دی یراد چې د دې اراده کول شي، یعنی دا پیغمبر د خپل مشره او د خپل غرض اراده لري. ما سمعنا بهذا في الملة الاخره، من نه دورېدلې دا خبره په پخواني دین کې پخوانو طریقو کې. ان هذا الا اختلاق، ندی دا خبره مگر د ځانه جوړه شوې خبره ده. انزل عليه الذکر من بیننا، آیا نازل ولشي په دې کس باندې په دې نبی علیہ السلام قرآن کریم زمون په درمیان کې، یعنی په بل چا قرآن نه نازلېږي او په ده نازلېږي. الله فرمای بل هم فی شک من ذکری، بلکې دوی په شک دي زما د ذکر او د قرآن نه. بل لما یذوقوا عذاب، بلکې دوی لا ترس عذاب سکلی نه دي ځکه دا خبرې کوي. ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب، آیا د دوی سره خزانه د رحمت ستادي چا غالب او ورکوونکې ذات دی. ام لهم ملک السماوات والارض، آیا د دوی سره بادشاہي د اسمانونو د ځمکو ده. وما بینهم، دا څه چې په مابین د دې دواړو کې دي. که چېرې وي ورسره فلیرتقوا فی الاسباب، پس دوی دې وخیږي په اسبابو سره بر او ځان له د خپله بادشاهۍ نعمتونه حاصل کړي. جند ما هنالک مهزوم من الاحزاب، دا یو لښکر هغه شکست خوردونه من الاحزاب د ډلو نه، یعنی څنګه چې نورې لښکرې شکست خورده وي دام د هغې نه یو لښکر دی. کذبت قبلهم قوم نوح، تکذیب کړي وړاندې د دوی نه قوم د نوح علیه السلام. وعاد او عادیان و فرعون او فرعون ذو چې خاوند د میخونو. وثمود او ثمودیان هم تکذیب کړي قوم د لوط علیه السلام. واصحاب الایکة او خاوندان دا بنوالا یعنی زنګل وال د شعیب علیه السلام د قوم. اولئک العذاب، دا ډلې وي چې تیرې شوي دي هلاک شو ده. ان کل الا کذب الرسل، ندی دا ټول مگر دې تکذیب کړو د پیغمبرانو. فحق عقاب، پس راغلو پاغي باندې زما عذاب، نو په دې باندې به عذاب راشي چې د پیغمبر علیه السلام نه انکار کوي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. الحمدلله رب